صدقه فطر یعنی سرسایه په چا باندې لازم ده، په چا باندې لازم نه ده. یو به دا مسله ذکر کوو. دویمه مسله به دا ذکر کوو چې صدقه فطر چاته ورکول جایز دي، چاته ورکول جایز نه دي. دا مسله به ذکر کوو. دریمه مسله به دا ذکر کوو چې کچرته یو سړی داسې دی چې داغه په چا باندې قرض دی او هغه دغه قرض ادا کولو طاقت نه لري، نو آیا دا صدقه فطر هغه ته په قرض کې پرېښودل جایز دي که جایز نه دي؟ دا به ذکر کوو. څلورمه مسله به دا ذکر کوو چې دا صدقه فطر چې کوم دی دا په رمضان مبارک کې ورکول جایز دي که جایز نه دي؟ دا به ذکر کوو. پنځمه مسله به دا ذکر کوو چې کچرته په رمضان مبارک کې څوک صدقه فطر ورنکي نو آیا د دغه غاړه په د باندې خلاص ده که خلاص نه ده، دی وروسته ورکولی شي که نشي ورکولی؟ دا پنځه مسلې ستاسو خدمت کې پیش کومه. د ټولو نه اوله مسله زما عزتمندو دا ده چې کم یو سړی داسې وي چې د هغه په ملکیت کې 52 تولې سپین زر وي یا د دې په مقدار باندې چې کم دی د هغه سره نغدي روپۍ وي، نو په دې انسان باندې صدقه فطر واجب ده، لازم ده. پې دی له بل نه هم صدقه فطر نشي اخیستلی، په خپله به هم صدقه فطر چې کم دی سرسایه هغه ورکوي. 52 تولې سپین زر نه په سال 2024 کې تقریبا چې 1,35,36,000 روپۍ خواوشا کې داسې راځي چې دا چا په ملکیت کې وي نو هغه چې کم دی صاحب نصاب دی د هغه د بل نه هم صدقه فطر نشي اخیستلی، سرسایه نشي اخیستلی، او خپله باندې هم په د باندې صدقه فطر او سرسایه لازم ده چې دی ورکړي. دویم مسله زما عزتمندو دا ده چې سرسایه چاته ورکول جایز دی او چاته ورکول جایز نه دي. ګورئ جو اصول او فروع چې کوم دي هغوی ته صدقه فطر او سرسایه نشي ورکولی. اصول او فروع د چا نه چې پیدا شوی او یا چې ستا نه څوک پیدا شوي دي، د چا نه چې پیدا شوی لکه مور و پلار شو، نیا نیکه شو، داسې بره پسې ځه، او ستا نه چې څوک پیدا شوي دي بچي شو، نوسي شو، کړوسي شو، لاندې پسې شه، دې ته صدقه فطر او سرسایه چې کوم دی نشي ورکولی. نور هر چاته یې ورکولی شي خو په شرط دې باندې چې د هغه په ملکیت کې 52 تولې سپین زر چې کوم دی نو هغه نه وي. بیا برابر خبره ده که هغه غریب چې کوم دی نو ستا رشته دار دی، ستا رور دی، ستا خور دی، خور ده، ستا ماما دی، ستا تره دی، هر څوک چې دی هغه ته صدقه فطر چې کوم دی ورکول جایز دي. دریمه مسله زما عزتمندو دا ذکر کوو چې آیا دا صدقه فطر که څوک په رمضان مبارک کې ورکوي نو ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو بالکل بهتر هم دا د فقهاو چې کوم دی نو دا ذکر کړې ده دا مسله چې په رمضان مبارک کې د صدقه فطر چې کوم دی هغه ادا شي د دې لپاره چې فقرا او مساکین چې کوم دي هغوی په خپل د ضروریات اشیا چې کوم دي هغه ځان له واخلي. دغه شان د خپلو بچو له چې کوم دی د اختر دپاره جامې کپړې وغیره دا واخلي. نو په رمضان المبارک کې صدقه فطر ورکول دا ډېر افضل دي په نسبت د اختر په ورځ باندې. څلورمه مسله دا ده زما عزتمندو چې یو انسان داسې دی چې هغه په رمضان المبارک کې سرسایه چې کوم دی نو هغه ورنکړله، صدقه فطر یې ورنکړله، نو د ده ذمه په دې باندې اوس خلاصه ده که نه دی به اوس څه کوي؟ نو ګورئ د صدقه فطر د ورکولو دپاره سنت وخت چې کوم دی هغه د اختر د صبح صادق نه واخله، د ساخت د ټیم د مانځه نه مخکې دغه ټیم چې کوم دی سایه په انسان باندې لازمیږي د شارع د طرف نه، د هغه د طرف نه دغه وخت چې کوم دی هغه متعین شوی دی. د دې نه وروسته هم چې کوم دی بیا د انسان غاړه چې کوم دی نو هغه خلاصه نه ده، بیا به وروسته هم ورکوي، خو به هر حال په دغه ټایم کې چې کوم دی نو هغه زیات ورکول افضل دي. خو فقهاو چې کوم دی نو اوس په رمضان مبارک کې چې کوم دی فقیر ته ورکول دا ډېر زیات مناسب او بهتر ګرځولي دي. پنځمه مسله به زما عزتمندو دا ذکر کوي انسان داسې دی چې هغه چاته قرض ورکړي دي او هغه قرض کوونکی چې کوم دی هغه غریب دی، مسکین دی، محتاج دی، هغه د ده ادا کولو چې کوم دی نو هغه وس نه لري، نو آیا دا قرض چې کوم دی هغه ته په صدقه فطر کې پرېښودل جایز دي که جایز نه دي؟ ګورئ دا صورت جایز نه دی. دا صورت جایز نه دی چې تا هغه ته ووایې چې هلکه زما هغه قرض چې ستا سره کوم دی، زما هغه پیسې چې ستا سره دي هغه زما په سرسایه کې او زما د بچو په سرسایه کې چې کوم دی هغه تا ته پاتې شو، نو دا صورت جایز نه دی. د هغې لپاره هیله دا ده چې ته یو پیسې چې کوم دی نو هغه راواخلې، هغه ته یې ورکړي په لاس کې، هغه د هغې مالک جوړ کړي او د هغې نه وروسته هغه پیسې د هغه نه راواخلي چې زما قرض چې کوم دی نو ماله راکړه، دا صورت به بیا جایز شي. او که داسې نه وي نو بیا ګورئ جایز نه ده. یا دا ده چې دغه سړی چې کوم دی دا مقروض و، دی له چا نه پیسې راواخلي قرض او هغه یې تا ته درکړي او ته یې ورله بیا چې کوم دی نو هغه په واپس ورکړي چې دا چې کوم دی نو تا ته سرسایه چې کوم دی نو هغه ځان ته قبوله کړه، نو دا صورت به بیا جایز شي. او که داسې نه وي نو ګورئ بیا سرسایه چې کوم دی نو هغه به نه ادا شوي. ویډیو د ثواب په نیت د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ ځکه ډېر معلومات دي په دې کې، اکثر ملګري د دې په باره کې ډېر زیات تپوسونه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.